الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين نفس لنفس شيء شفیق امینی صاحب تخواست کوم چې هغې راشي او په دې موجوده صورتحال باندې د خپلو خیالاتو اظهار وفرمایي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم. کزن کدن وی خو آزاد مړ مسلمان خوخما کزن کدن وی خو آزاد مړ مسلمان خوخما د آزادۍ په دلربا باندې قربان خوخما او د سیاست بازی بوړم د شریعت په چوغان کم هزار زله سرزی په دې میدان خوخما او چې سیاست جدا کوي له شریعت ځینې بیزار له هسې بې وقوف جاهل شیطان خوخما او چې ترې خوشبوزي د خولو د محمد عربي سر په تلي کې اسې ځوان پسې روان خوښیمه او قسم په رب محبوب زما د محمد عربي زه محمد امین تل ځکه په قرآن خوښیمه. د تحریک لبیک پاکستان زیر اهتمام د امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظه الله په حکم باندې په ټول پاکستان بشمول آزاد کشمیر کې نن د جمعې د مانځنه پس د هر ضلع په سطح باندې د هغې د پریس کلب مخې ته د امیر محترم په حکم باندې د احتجاج دپاره کال ورکړی شوی دی. تحریک لبیک چرسد دا په هغې باندې لبیک ویلی دی چې په ملک کې کم کمرتوړ مهنګایي ده ګراني ده غریب ته د خپل یو وخت او د روټۍ او د هغې دنیاوي چې د هغه کم ژوند تېرېږي د عام معلوماته دپاره انتهایي تکلیف دی. روټۍ ګرانه ده اوړو دپاره مشران سپینګیري په قطارونو کې ذلیل شول ورځ په ورځ باندې د اشیای خوردنوش ریټونه روان دي په بره باندې غریب ته ژوند ګران شو. موږ نن صرف د دې دپاره چې حکمرانان د یو بل سره مشتو غریبان دي څوک د اقتدار د تلو غم مناوي او څوک چې چاته اقتدار ملو شو د خپلو کیسونو ختمولو دپاره سرګرم دی. د غریب پرسان حال نشته د IMF سره د تیر شو معاهدو خمیازه په دې وخت کې قوم هغې ته مخامخ دی. خو د افسوس خبره دا ده چې سختۍ راځي نو په غریب باندې راځي که د ټیکس خبره کیږي نو په غریب باندې کیږي چې د چا په سرمن کې آلریډي ځای نشته د هغه دپاره نور چې کوم دی تکلیفونه دي. لہذا تحریک لبیک نن دې دپاره میدان کې دی چې دا زمونږ غریب قوم مونږ د دې سره شانه بشانه ولاړ یو او چې کومې سختۍ او تکلیفونو تاسو د غریب نه تمه کوئ چې غریب دې زمونږ سره دا سختي تېرېږي
نو زه وایم د غریب په سرمن کې نور زور نشته. دا کوم عیاش طبقه چې په موږ باندې مسلط ده، پکار دا ده چې سختۍ د ټولو نه اول دغه عیاش طبقه تېرې کړي. پکار دا ده چې د دې اثر ډایرکټ په هغه باندې راشي. پکار دا ده چې دا مراعات د هغه نه واپس واخیستی شي چې د چا 10,000 تنخواه ده او هغه دفتر ته په خپله خرچه او موټر سایکل باندې تللی شي، نو چې د چا 10 لکه تنخواه ده نو هغه له ولې مفت پټرول ملاویږي. چې د چا 40,000 تنخواه ده او هغه چې کم دی په خپل کور کې په خپله باندې هغه د خپل بچي د علاج دپاره اسپتال ته تللی شي او پیسې ورکولی شي، نو د لکونو والا ولې په خپله باندې پیسې نشي ورکولی. هغه ته د مراعاتو ضرورت څه دی. همدارنګې چې یو کس روان دی هغه سره 20 ګاډي مخکې دي، 20 رستو دي، چې دومره په ځان باندې یریږي په خپل کور کې دې کښېني. د غریب وینه د غریب خوله به نور ستا دپاره نه تویېږي. غریب چې رزق ګټي یا به ستا د عیاشو دپاره نه ګټي. نور انشاءالله تحریک لبیک د خپل غریب سره ولاړ دی. دې ته نه پرېږدي چې د دې خواري او مزدوري ستا د عیاشو دپاره یې دې به دا رزق انشاءالله د خپلو بچو دپاره ګټي. لہذا مونږ وایو چې څومره د دې ملک عیاشه طبقه ده چې د دې ملک په وسایلو باندې هغوی براجمان دي، هغوی دې د ټولو نه اول د دې قوم سره سختۍ تېرې کړي. قوم نور ستاسو ظلم نشي برداشت کولی. قوم کې نور سکت نشته ستاسو د ظلم د برداشت کولو. لہذا خپل عیاشۍ اول ختم کړئ، خپل مراعات اول ختم کړئ، خپل کرپشن اول ختم کړئ. او دا کوم کیسونه چې تاسو معاف کوئ د قوم دغه چې تاسو کومه پیسه والې ده اول د خپله پیسه چې کوم دی هغه واپس کړئ. زما دا یقین دی چې بیا به IMF ته د تلو ضرورت پاتې نشي. په لږو ورځو کې به دا قوم خود کفیل شي. خو که ته دلته صرف او صرف د غریب د سرمنې نه راوباسې نو دا غریب دې ته مه مجبوروه چې هغه دې روډ ته راوځي او دا ټول قانون په خپل لاس کې والي او تا سره د سریلنکا غوندې کار وکړي چې تاسو د خپلو هیوانونو نه ګریوانونه هم دنه چې کوم دی وشلی او بهر هم راولي. د هغې نه وړاندې چې د دې د صبر پیمانه لبریز شي. لہذا داسې اقدامات وکړئ چې هغې باندې دا قوم مطمئن شي. قوم په دې نه مطمئن کېږي چې مونږ سره به سختي تېروئ، مونږ به 100 پېرې سختي تېره کړو، خو زمونږ وزیر اعظم به زمونږ سره د ټولو نه اول تېروي، زمونږ وزیر به د ټولو نه اول تېروي. تاسو بېشماره مشیران چې ساتلي دي، تاسو بېشماره فالتو وزیران چې ساتلي دي، د هغې خمیازه ولې په قوم باندې ورچوئ؟ د هغې دپاره ستاسو دا بیروکرسي، ستاسو دا جرنیلان، ستاسو دا مشران، دا د یو چې په کروڑونو روپۍ د هغې مراعات دي، دا مراعات ولې نه ختموئ؟ لہذا تحریک لبیک پر زور مطالبه ده چې دا نظام بدل کړئ. دې نظام کې د دې عوامو دپاره هېڅ هم نشته علاوه د ذلت نه. راشئ د اسلام د نظام طرف ته چې تاسو نن 20% 3% نور هم سیوا کو چې تاسو 20% ټیکس د غریب د سرمن نه راوباسئ. نو د هغه په سرمن کې پاتې څه دي چې تاسو ترې راوباسئ؟ اسلام نظام طرف ته راشئ چې 20% نه اخلي، صرف 2.5% اخلي، هغه هم د زکات په صورت کې علي، غریب نه نه علي، مالدار نه علي، ورځ په ورځ هم نه علي، کال پسې علي، او غریب له ورکوي د دې دپاره چې د ژوند په آرام باندې تیر شي، د ژوند په سکون باندې تیر شي. لہذا چې څنګه تحریک لبیک په ټوله دنیا کې د دې وطن نه د اسلام مقدمه لړاو کړه، د حضور علیه السلام د ختم نبوت مقدمه یې لړاو کړه، د حضور د ناموس د عزت دپاره میدان کې ودرېده. همدغه رنګې یو ځلې بیا د دې قوم دپاره د بېنګایۍ خلاف ولاړ دی. زما د ټول عوامو نه پر زور مطالبه ده چې د دې لبیک ملاتړ جوړ شي. دا د جوړ توړ نه پاک دی، دا د کچلو کچدو نه پاک دی،
دا په خالصتاً اصول باندې نظریاتو باندې میدان کې دی عزتمندو په تیر پیر ورځ باندې ملک کې د شټر ډاون الټال کال ورکو زمونږ صوبې اگرچه ډېره بې خوندي وکړه تاجرانو ډېره بې خوندي وکړه خو درې واړو صوبو الحمدلله ډېر په نره باندې سات ورکو د هغې نتیجه دا راووته د هغې ثمره دا راووته چې هر څه کې تاسو قتل په بره باندې روانو خو چې کم زمونږ امیر محترم دیلا د دغې دپاره پټرولیم دپاره چې کوم هدف ورکړی دی الحمدلله په لومبنۍ هفته کې قوم ته هغه ثمره میلاو شوه پټرولیم ریټ چې کوم دی کم شو اگر چې موږ مطمئن نه یو زمونږ مطالبات پوره نه دي خو تاسو به د شپې هم خبر یې چې د شپې چې کوم دی پرون هم په دې باندې میټینګونه شوي دي چې یاره د دې مراعاتو کې کمې راوستل غواړي د دې چې کوم دی د دې بیروکریټس په مراعاتو کې کمې راوستل غواړي د وزیرانو د مشیرانو د قومي اسمبلۍ د ممبرانو د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو مراعاتو تنخواګانو کې کمې راوستل غواړي دا د 400 چوک یاد ساتئ چې دا صرف نن ورځ احتجاج نه دی دا یو تحریک دی تر هغه وخته پورې به رواني چې تر څو پورې زما د وطن دغې بچي ته او دې غریب ته په خپل کور کې خپل حق نه وي ملو شوی ځکه قدردانو بس خپلې خبرې ختموم مونږ دې دپاره نه و چې یاره تاسو ته روډ بند کو او تاسو په هغې باندې پازاب کو صرف دومره مې وی چې زمونږ دا تاجر رونه زمونږ دا لار روي مسافر هغې په ذهن کې دا خبره کښېنئ چې مونږ تاسو دپاره دلته یو مونږ د دې غریب عوامو دپاره جیلونه برداشت کوو تکلیفونه برداشت کوو خو د دې ظلم د نظام ته نور سر نشو ټیټولی د ظلم خلاف چې څومره په ټایم باندې راووتی دومره به قرباني کمه غواړي خو که ډېر لرې شوی نو هغه ورځ را روانه ده چې په دې لاره کې به خلک ټکنډېشو کې شروع کړي دا دوکانونه به تاسو په امن کې ونه کوئ د ظلم خلاف میدان کې ودرېدل غواړي او لبیک هغه پلیټ فارم دی چې دا د خپل ورکر نظریه نه خرڅوي د خپل همدرد سوچ او فکر او عقیده نه خرڅوي دا الحمدلله د اسلام د اصولو مطابق ولاړ دی او کوم اصول چې موږ ته د اسلام په دایره کې دننه امیر المجاهدین حضرت علامه حافظ خادم حسین رضوي رحمت الله تعالی علیه را کړي دي انشاءالله د خپل مرګ د خپل ژوند د آخري ساه پورې تر مرګه به انشاءالله په هغې باندې ولاړي زه ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم د خپل میډیا درونو ډېره شکریه ادا کوم او د خپل کارکن او د خپلو ذمهدارانو شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت کې په دې سنګینو حالاتو کې زمونږ په آواز باندې لبیک وې او مونږ سره راووتل انشاءالله مونږ د پریس کلب پورې ځو د هغې وروڼو سره به 15 منټه مونږ ملاقات کوو او د هغې نه پس به انشاءالله هلته کې بیا آخري دعای خیري زما تاسو ټولو نه دا تمه ده چې تاسو به انشاءالله په دې مشن کې مونږ سره شانه بشانه ودرېږئ چې مونږ غریب ته خپل کور کې خپل حق میلاو شي غریب چې دا کومه وینه تویوي چې دا د دې بدماشانو د عیاشۍ دپاره نه تویوي دا د هغې د پروټوکولو دپاره نه تویوي د هغه دا دومره خولې چې دي په دې ګرمۍ کې دا خولې هغه ستاسو د عیاشو دپاره به نورې نه تویوي انشاءالله هغه به دا د خپل ځان او د خپل بچو دپاره او د خپل وطن دپاره تویوي په هغې باندې به نور تاسو خپل عیاشۍ نه کوئ راوځئ په خپل حق وپېژنئ په ذات د خدای قسم تاسو ته د خپل طاقت اندازه نشته که تاسو د خپل طاقت اندازه ولګېده او د خپل حق دپاره مو بجای د دې چې سبا باندې پټرول ګرانېږي او نن پمپونو کې ودرېږي او ټینکۍ ډکې کې او سرونه ټیټ کې که د دې په ځای باندې د دې ظلم خلاف تاسو اواز پورته کړ قسم درته خورم چې ستاسو آینده نسلونه به هم تاسو ته دعاګانې کوي ستاسو آینده نسلونه به هم په تاسو باندې فخر کوي انشاءالله لبیک د خپل قوم سره په هر صورت کې ولاړ دی او ولاړ به وي که د اسلام مقدمه وي که د غریب مقدمه وي د ټولو ناول به بې حرصه بې لالچه بغیر د اقتدار د لالچ نه بغیر د عهدې د لالچ نه انشاءالله د خپل غریب عوام سره په نره باندې ولاړي الله کریم دې ستاسو د ټولو د راتللو حاضري قبول او منظور کړي
دا کوم چې